بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو بلدياتي ادارې، بلدياتي نظام، بلدياتي نمائندگان دا زمونږ د جمهوری نظام د هغې بنیاد هم دی، زمونږ د جمهوریت حسن هم دی او دا زمونږ د جمهوری عمل او د سیاسی عمل نرسری هم ده. د خوشقسمتۍ نه ټول سیاسی جماعتونه، د خوشقسمتۍ نه هر سیاسی جماعت که هغه جمهوری حکومت دی که راشي او که هغه آمرانه حکومت وي، هغه د دغې نظام د اهمیت نه او د ضرورت نه خبر هم وي او په هغې باندې ډېر په خوشحالۍ سره رڼا هم اچوي. خو د بدقسمتۍ نه چې چاته هم په لاس ورشي بیا پکې تجربې کوي. تر اوسه پورې په 80 کالو کې موږ د ځان دپاره یو مناسب، یو قابل عمل بلدیاتي نظام غوره نه کړی شو او ځکه زموږ بلدیاتي ادارې تر دا دمه پورې هغه خپل اصل شکل ته رانغلي چې هغه په هغه انداز باندې کار وکړي کم چې د هغې ذمهداري ده او د کم نه چې د هغې توقع کېږي. یقینا ګرانو کتونکو تاسو ته پته لګېدلی چې نن په خپل پروګرام کې به موږ د بلدیاتي ادارو په هکله او د بلدیاتي نظام په هکله خبرې کوو، ځکه چې یو ځل بیا خبرې کېږي چې بلدیاتي نظام بدلولی کېږي. موږ سره په سټوډیو کې ناست دی د خیبر پختونخوا د بلدیاتي ادارو د لوکل ګورنمنټ سسټم د لوکل ګورنمنټ ادارو د هغې وزیر شهرام خان ترکئ صاحب. د شهرام خان ترکئ صاحب نه به موږ تپوس کوو چې دغه بلدیاتي ادارې چې کم دا وخت روانې دي د دې کارکردګۍ نه هغې مطمئن نه دي که نه دي نو وجه څه ده؟ دا کم نظام چې جوړ شوی و په دغه نظام باندې هم ډېر محنت شوی و، اوس دغه نظام کې خامې مخې ته راغلې، د هغې وجوهات څه دي او د هغې چې کم د کمزورو نشاندهي شوې ده دا د کم ځای نه شوې ده او د دې سره سره زیاته خبره چې موږ کوو هغه به په راتلونکي پروګرام باندې کوو، ځکه چې راتلونکي پروګرام هغه به څومره قابل عملي، هغه به څومره مضبوط او مستحکم وي، هغه به څومره د ولس د خیر ښېګړې کارونه وکړي او هغه به څومره دغه چې موږ ورته نرسري وایو، دغه چې موږ ورته بنیاد وایو، دا به موږ له مضبوط کړي. په دغې باندې به خبرې اترې کوو. شهرام خان تاسو ته هرکلی وایم او ستاسو مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړه، ځکه چې ایشو ډېره اهم هم ده او ډېره ضروري هم ده او زما په خیال باندې د دې وخت ایشو ده ځکه چې کار روان دی په بلدیاتي نظام باندې. په دغې هم خبرې کوو، خو یو سوال ستاسو د ذات حوالې سره. په تیر د تحریک انصاف حکومت کې تاسو د صحت وزیر وی او تاسو وی چې د صحت په شعبه کې زه بدلون راولم، ادارې ټیک کوم، اسپتالونه ټیک کوم. د ولس دا خیالو یا د زمونږ هم دا خیالو چې شهرام خان چې کم کار نیمګړی پرېښی دی هغه به سرته رسوي، تاسو هغه کار په ځای پرېښود او بل کار ته مو وړاندې کړي، وجه څه وه؟ تھینک یو جی، مهرباني. بالکل پرایم منسټر صاحب طرف نه هم دا و چې هیلث چونکې ما 15 کاله چلولی جی تقریبا 15 کاله، نو په هغې کې کنټینیوټي به راتله جی، خو هغه بس یو عمل و یو دغه 15 کاله ما خپل کار کړی او ما ذهن کې و چې د بله څه ډفرنټ کار کول غواړم جی. نو 10 کاله مسلسل هیلث بالکل زما پکې، بلکې زه به دا ووایم چې زما پکې ډېر زیات ایکسپیرینس شو، بلا شیزونه ما روان کړي زما لپاره به اسانه وه چې نه بلکې د یو ویژن مطابق یو کار روان و، نو په کار دا و چې هغه هم د هغې ویژن مطابق سرته رسېد. دغه خبره خان صاحب هم کړې وه، خو ما ډیسایډ کړې وه چې یاره څه ډفرنټ کول غواړي، یعنی لوکل ګورنمنټ صحت نه بلدیاتو ته راتلل دا ستاسو زما خپل چوایس دی، دا زما خپل چوایس دی او بلدیات ما په شوق باندې اخیستی دي او زه په خپله بلدیاتي نظام نه په خپله تېر شوی یم، پاتې شوی یم، کتلې مې دي او اوورال څه ډفرنټ څه مې کول غوښتل چې د صوبې ته او د دغه کې مطلب دا دی په ډفرنټ پورټفولیو باندې کار وکړم. نو شکر دی الحمدلله پاټی او خان صاحب اعتماد کړی دی، مخکې چې څنګه ما نه دي مایوسه کړي، انشاءالله دې په لږ هم نه مایوسه کوم. تاسو چې خپله سیاست ته راغلي یې نو هم د بلدیاتي ادارې د لارې بالکل زه ډسټرکټ ناظم هغه اټیچمنټ هغه اټیچمنټ هم دی او نور مختلف فیکټرز دي، مطلب دا دی ډفرنټ کار مې کول غوښتو. ما غوښتل چې یاره چونکې بلدیات سره د سیټي بیوټیفیکیشن دی، اپلفټ دی، میونسپل سروسز دي، نور بلا دغه دی لوکل ګورنمنټ سسټم اټ سیلف چې کوم نه مطلب ما بسم الله کړی وه عام پکې دی، نو مختلف فیکټرز دي او د هغې په بنیاد باندې ما غوښتل چې ولې نه زه هغې کې وکړم، حالانکې هیلث سره زما ډېر اټاچمنټ اوس هم شته او هغې کې کافي دغه خو بهرحال چونکې ټایم سره شیزونه بدلیږي نو یو زموږ بل کلیګ دی شام دی هغه اوس
هغه لیډ کوي لګیا دی او چې کوم ځای کې هیلپ پکاري زما کولیګ دی زما رور دی زما سپورټ او دغه ورسره الریډي ورسره مخکې مو اوسم دی بیا به ان شاء الله. جی شهرام خان تاسو د دې نه وړاندې چې د پرویز مشرف صاحب کوم لوکل ګورنمنت سیسټم او تاسو په خپله د هغې حصه پاتې شوې د هغې کې ډسټرکټ ناظم تاسو پاتې شوې تاسو په هغې کې هم کار وکړو د هغې نه وروسته بیا په خیبر پختونخوا کې چې کله د تحریک انصاف حکومت جوړ شو نو یو بل سیسټم د تحریک انصاف حکومت جوړ کړو یعنې ستاسو حکومت جوړ کړو هغې کې هم تاسو پاتې شوې څه فرق تاسو محسوس کړو په هغه نظام کې او په تاسو جوړ کړی ستاسو حکومت جوړ کړی نظام کې څه فرق تاسو ته محسوسېږي؟ ګوره جي ټول نه مخکې چونکې زه هغه سیسټم یې څه وم هغه بالکل یو ښه سیسټم و او خو هغه آن ګراوند هغې کې مطلب دا دی ډېر شیزونه داسې وو چې هغه امپلیمنټ کېدل نه هغې کې امپلیمنټیشن نه و هغې کې اتھارټي وخت هغه شانتې نه وه په 2001 کې چې کله سٹارټ کړو نو دی وچاره هغه وخت کې چونکې پروینشل ګورنمنټس نو فدرل ګورنمنټ او دغه هغه وخت کې یو مینس کې یو ټیر نو دی هغه سیستم ور کړو نه شیزونه سموثلی رن کول خو بیا پکې چینجز رالو کله چې موږ راغلیو نو هغه شانتي افیکټیو نو یو دویمه خبره دا ریسپانسیبিলিټي وا جی چیرې ډسټرکټ ناظم دی او تحصیل ناظم دی او یونین کونسل ناظم دی او تحصیل ممبر دی او ډسټرکټ ممبر دی بٹ هغه شانتي اتھارټي نه و ټولو نه مخکې فرق واضح دا دی چې فاینانشل اتھارټي نه و لکه موږ ته به فنډ ملاوېدو ماته یاد دی چې موږ به یونین کونسل له فنډ ورکول یا موږ به غټ پروجیکټ کو یا یونین کونسل 3.5 لک روپے فنډ به په یو یونین کونسل باندې نو تاسو سوچو کې یو صوبه کې 56 یونین کونسل دی چې فنډ به خامخا ناظمانو بچي هي خلکو ولا ووټ ورکړو او رناله او د کوسیو واړه د خلکو ضرورتونه بلکې د نغټ مو موسټلی واړو نو پاغه کې د ډسټرکټ ناظم د پاره سکار کول یا غټ کار کول یا کریټیو کار کول هغه سپیس نو ناظم او دفتر او گاډ او ټارټ باټو بٹ ایکچولی دنه کوکلو مونږ چې کوم د خیبر پختونخوا تیر ګورنمنت کې مونږ کوم اکټ ورکو ټول بنیادی خبر دا ده چې مونږ غیله 30% چې کوم دینو ډیولپمنټل بجټ ورکو د سیلریز نه علاوه لکه اربونو روپے بجټ دی دا په رزي هغه ناظمانو سره خپل تر ویلیج کونسل لیول پورې پیسې دی ور سره او هغه په خپل خوخه باندې فندینګ دغه کولی شي صوبایي حکومت باندې نه انټرفیرنس پکې نه کوي ایم پی ای منه پکې انټرفیرنس نشي کولای لکه دا یو ډېر زبردست اپروچ دی ایون دو چې ایم پی ای ګانو د غاړي اوبویسلی الیکټډ ریپرزینټیټیوز دی راغی د غاړي پریشر MNAs elected representatives دي سهاده پورې ډیر نه خو راغی د غاړي پریشر بٹ چونکې خان سے ویژن مونږ یو ډسټریکټ او تحصیل کو خو مونږ پکې یو سټپ مخکې لړو مونږ د یونین کونسل نه یو سټپ لاندې لړو مونږ ویلیج کونسل یا نیبرهوډ کونسل باندې دغه ټیر جوړ کو کم چې زدا ګړم او کم مونږ سرویزم کړی دي مونږ خلکو سره ملاو شویو ټول کې افیکټیو ټولو کې زیات عوامو سره ټولو کې زیات نه چونکې په کلی کور کې ممبران دي وړو کې هر کلی یو ویلیج یا نیبرهوډ کونسل دی راغی چیرمن نائب چیرمن یا وایس چیرمن ورسره شپږ لاس ممبران ټول 24 غنټې یا موستلی هم په دغه کلی کې بل کلی تم نزي نو ډیر زیات افیکټیو دی ډیر زبردست پوزټیو ریسپانس موږ ته راغلی دی هغې په بنیاد باندې موږ دا ګڼو چې دا نور سټرنتن کول غواړي یو خو د هغې سکوپ اف ورک چې دی چې موږ لږ نور کلیر کو لکه ویګ نه پریدو چې یاره دا به کوي او دا به کوي او بیا صحیح یا سنۍ یو کلیر ډایرکشنز ول ورکو چې دونه پیسې بدل راکو او راغي به تاسو سره دا د اختیاري یوت پکې خپل کار کولی شي فیمیل خپل کار کولی شي نور جنرال چیرمن او نور ممبران چې خپل کار کولی شي چې کم نور پکې دي نو یو انتهایی افیکټیو ماډل دی او زه دا ګڼم چې چونکې خان صاحب څنګه ویژن دی چې د ناله د کوسې او د قسم کارونو نه ایم پی ای منې روزي لیجسلیشن ته لړ شي ایونچولی به هم داسې کېږي لکه موږ هماغې طرف ته روان یو بټ اوبویسلی چونکې د تیر د جنید جوزف د وخت نه دا یو بدقسمتي ده چې ایم پی ای منې له فنډونه ورکول شروع کړو نو بجای را دی چې قانون سازي کوله او هغه چې کوم ملک ادارې ټیک کولې او پایمانې کار کو په دې چکر کې چې مال 2 کروڑ روپے او مال 2 کروڑ روپے او مال 2 پیسې او مال دغه دایر شي چې ته صرف دغه حلقې نماینده نه دی حلقې نماینده خو ته راغي پرابلمز خو به مخې ته راوړي خو تر صوبې یا د ملک په اسمبلی کې کېنی نو ته خپل ویژن خپل سوچ
د صوبې په لیول او د ملک په لیول په نېشنل لیول باندې راوړي چې تا هغه مطلب اوورلیپینګ کیږي د ویلیج کونسل د ممبر نه والا تر 13 دوار کې اوس خو سېنیټر دغه نه ملاویږي په دې 13 کې ایم ان ایس هم فند تقریبا ما په خیال بنديږي ایم پی ګانو ته موستلی پای کې به کافي چینجز راځي خو ټول خلکو بناله او کوسي جوړول دا ظلم دی هغه ټیکس پیز پیسو سره یو بل هغه باډي سره چې کوم پرپس لپاره هغه ډیولپ شوی دا اوور د پیریډ اف ټایم دا خراب شوی دی لکه دی کې د ټیکولو چا سوچ هم نه کړي مونږ اوبویسلی مونږ ته پرابلمز دي مونږ چې کار بدلو لګیایو نو مونږ باندې په خپل پریشر دی په ما باندې مزان له خپل حل کې نه پریشري ما باندې خپل پارټای نه پریشري حکومت باندې به پریشري نو دا پریشرز به تاسو وایي چې کم لوکل ګورنمنت اکټ تحریک انصاف راوسته هغه ډیر افیکټیو الحمدلله چې کله هغه افیکټیو بیا د بدلون ضرورت ولې پیښ ګوره تاسو ر دوه کمپیریزن ماته وې تاسو د 2005 او 2013 14 د اکټ تاسو زمانه تاسو کو نه پاغي کې زدا غنم یعنی تاسو وایي چې د پرویز مشرف د سیستم په مقابله کې د زمونږ ډیر افیکټیو بالکل افیکټیو یو ګوره ټول نه غټه خبره دا د ویلیج کونسل لپاره ته خو غل اتھارټي ورکه خو کو تا غل پیسې نه ورکه ته مال منسټری راکه چې زه منسټر یم او ته مال ریسپانسیبিলিټي خو دې راکړه چې زه یا تاسو انکر یا تاسو له ریسپانسیبিলিټي راکړه پر تاسو له اختیار نه دی راکړه ته تپوس په خپل خوخه نشي کولای ته پروګرام په خپل خوخه نشي کولای ته خلک په خپل خوخه مختلف ټاپکس باندې نشي راغوخته لګلاس خپل دا سه لګلاس خپل له وټړي او سین ته ارتاو کې ورته ویلم بو وخه نو هغه کې ودې کې فرق ده دلته ریسپانسیبিলিټي ده ورسره اتھارټي ده اوس فاینانس اوس په نوې نظام کې فاینانشل اتھارټي اوس نوې نظام ته تاسو راوړی نوې نظام تاسو راوړی نو بیا دا غي ضرورت ولې پیښ شو ګوره راغي ضرورت ځکه پیښ شو چې مونږ یو سیستم ډیولپ کو مونږ راغي انالیسس کولګي اوم کړو مونږ دا غنو چې سونه لوکل لیول باندې اختیار سونه لاندې زی دونه ډیر افیکټیو لکه ویلیج کونسل تجربه زموږ بالکل کامیاب ده اب بالکل لکای کې څه شک نشته الحمدلله ورپسې مونږ دا وکړه چې کوم سروس کې مونږ دا غنو چې تحصیل په لیول باندې مونږ دا پلان جوړ کو چې ماډل باندې به تاسو لګ بریف کما چې ویلیج کونسل یا نیبرهود کونسل په لیول باندې به دغه ټیری درو په ځای مونږ دوه ټیر سره راځو دویمه خبره ده چې مونږ هغه سره مخکې به لکه د موجوده چې کوم اوس روان دي ابر 10 نه تر 15 پورې پای کې ممبرز مونږ دا غنو چې دا زیات دي ځکه مونږ ویلیج کونسل نیبرهود کونسل ممبران سره ډسکشنز وکړو مونږ راغی نه انپوټ واغستو مونږ په خپلم ډپارټمنټ اوور د پیریډ اف 3 ایئرز دی په خپلم انالیسس کولګي او ایکسپرټ سره خبرې کولې او بیا مونږ دا وکړل چې دا کمول پکار دي ځکه چې هغه الیکټډ خلک دون ډیر خلک وړو کې کله نو پاغي کې هغه شانتي ډیسیژن نشي غسته نو ډیر زیات پرابلمز یا دغه کول مونږ دا وګڼل چې دا 15 نه تر 15 تر ځامن زدي دا 15 شپږو کسانو پورې مونږ د یو ویلیج کونسل یا د نیبرهود کونسل مونږ ممبران دغه ځای دا خو عوامي نمائندګي کم شوه ګورجی یو خبره د عوامو انوالومنت کم شو نه عوامو انوالومنت کم نه دی جی عوامو انوالومنت ډیر دی ممبران مونږ کمو ځکه ګوره یو خبره یاد ساته د هر کار کولو مقصد سي لوکل گورنمنت مونږ ولې راولو لوکل گورنمنت مونږ دی نه راولو چې شهرام اکاموډیټ کم یا بل یو ممبر اکاموډیټ کم یا تحصیل یا ډسټریکټ مونږ خلک الیکټډ خلک اکاموډیټ کول یا یو شخص لا یا یو کسان لا اتھارټي ورکول نه کو مونږ لاندې خلکو لا چې لاندې کم د عوامو کم مسلې دي راغي مسلو د حل کولو د لپاره مونږه ریسپانسیبিলিټي چرته یو شخص لا ورکول لګي یا یو ټیر لا ورکول دا وی چې په دې کې به د زنانو نمائندګي په دې کې به د مزدور نمائندګي په دې کې به د کسان نمائندګي په دې کې به د اقلیت ابو سمي کنه جی مو خدا نه دی ویلي چې پکې نشته دغه پکې وي بالکل به پکې پای کې چې کوم دی چیرمن وي وایس چیرمن وي او هغه سره به کوم دنو اقلیت وي چې کوم ځای کې اویلیبل دی فیمیل وي یوث وي او بل یو دغه دی سلور بیسیک جنرال سیټس به کم شي جنرال سیټس به کم شي جی اب هم او ریپرزنټیشن خو به ټولو له زکور کو جی چې هغه لیول مطلب دا فیمیل بر فیمیل ریپرزنټیشن کوي جی یوث به د یوث کوي دغه شان چې کوم دنو نور اقلیت بر اقلیت کوي د الیکټډ خلک به هغه اب کمپلیټي خود دون ډیر نمبر سره ډیسیژن میکینګ کې چې کوم دنو پرابلم جوړیږي دا په بنیاد باندې موږ نمبرز کم کړو پیسې به ورته ډیریږي لګیای بالکل به ورته پیسې ډیرو
اختیار به ولا اوبویسلی مونږ ګورو او د په موږ دا ګورو چې یاره مونږ تیر کم ټینیور کې کوم وکړو کم اختیار دی له پکار دی کم لیول والا پکار دی څنګه پکار دی ګور اوورلیپینګ کیږي دا اوورلیپینګ والا خبره یقینا دا ډیره اهم ده او دا موږ وکتل چې دا یوازې د ایم ان ای د سېنیټر د ایم پی ای او د لوکل ګورنمنت پر مت بلکې دا د لوکل ګورنمنت دننه د تحصیل د ډیسټریکټ دا هغه تر هغه درې ټیرز کې په هغه هم خبره کوو شهرام خان وایي چې نوې نظام کې مخصوص نشستونه به وي د ټولو طبقو نمائندګي به وي جنرال نشستونه به کمیږي خو د دې سره سره شهرام خان یو خبره وکړه چې موږ په 13 لوکل ګورنمنت ایکټ کې هغې ته 30% فنډز ورکولو خبره کړې وه په هغې څومره عمل شوی دی په تېر 3 یا 4 کال کې ځکه چې څلورم بجټ دغه ادارو دا ځل پیش کړی دی په هغې څومره عمل شوی دی په دې به د شهرام خان سره خبرې کوو خو وخت د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او بریک باندې د تلو نه وړاندې شهرام خان د نوي نظام خدوخال موږ ته واضح کول او په هغې کې مهمه خبره هغې دا وکړه چې نوي نظام کې به د زنانو د اقلیتونو د کسانانو د مزدورانو د یوت دغه نشستونه وي خو جنرال نشستونه به کمیږي خو شهرام خان یو بله خبره موږ وکته او د هغې موږ په خپل ابتدایه کې هم ذکر وکړو چې تجربهګاه جوړه ده د دې لوکل ګورنمنت موږ د اهمیت خبره هم کوو خو د ضرورت خبرې هم کوو خو تجربې دي چې کېږي پې تاسو د جنیجو صاحب د دور خبر وکړه بلکې زه خو دا ګڼم چې د ایوب خان صاحب د دور نه په دې باندې تجربې روانې دي او په 70 کاله کې موږ ځان دپاره یو سالډ بلدیاتي نظام خوښ نه کړی شو چې په ګراس روټ باندې هغه زموږ مسایل حل کړي د دې وجوهات څه ګوره جی یو خو د لیډرشپ ویل د هغې سنسیریټي د هغې اپروچ یو شي ته د هغې د کولو شاته یو سوچ میټر کوي تاسو وګورئ د تحریک انصاف د حکومت نه علاوه په دې صوبه کې یا په دې ملک کې د مارشل لا نه علاوه سیاسي لیډرانو او سیاسي پارټو چېرته بلدیاتي نظام نه دی راوستی ایون دو چې دا کار د مارشل لا د ډکټیټر او د هغې د خلکو کار نه و دا کار اکچولی د پولیټیکل پارټیانو و چې هغې دا نظام جوړ کړی وی او په دا یو اکیډمي ده بیسیکلی یو نرسری دی یو نظام دی چې دې کې نوې لیډرشپ مخې ته راځي زموږ موجوده ایم پی ایګانو کې څو کسان چې کوم دی نو تحصیل یا ډسټرکټ ممبران راغلي نن الحمدلله ایم پی ایګان یونین کونسل ممبران ناظمین پکې راغلي دي ایم پی ایګان نوې لیډرشپ مخې ته راځي که نه ایوینیوز کولاو شي د شاین کېدو د پرفارمنس خولو پارټۍ هغه پولیټیکل پارټیانې اکچولی دلته هغه خو کاروباري دغه دي که نه خو هغه شانتې پولیټیکل پارټیان نه وي چې څنګه په کار وي رایي وجه دا ده چې هغې یریږي چېرې نوی سړی راځي ټر سړی په دې چکر کې چې زما ځای روکېږي لیډر یا لیډرشپ اب دای چې ابرار سره بر سوچ کوي د قوم د پاره د روان نسلونو د پاره ایون کو خپل پارټیل هم سوچ کوي نو قوم د پاره یا پارټي دا تحریک انصاف او شهرام خان چې بلدیاتی تاسو د 30% خبر او تاسو وګورئ په 13 سلور کال کې څومره پورې هغه داغي فند خو تقریبا 52% پورې راغلی کړه جی هغه فندز د سی ورته فندز ورته مونږ خو هر کال 30% لکه زمونږ نن چې بجټ پاس کوو مونږ به 30% بجټ دا بای لا مونږ خپل کوم 100 روپے دي لکه اوس مونږ بجټ باندې نه میټینګ خو یو آنلاین راشي خو بیا پاره باندې کټ لګي نه بار بار داسې نه لګي ګوره کټ مختلف داسې باندې لګي یا فاینانشل پرابلم وي نو کله ټول صوبې بجټ کمیږي نو اتوماتیکلی دی بم را سره کمیږي دی په سپینډینګ باندې خبره د ابم کیږي خبره دادا چې واحد تحریک انصاف حکومت کو خبره بل خواله چې تحریک انصاف حکومت راغې بلدیاتی نظام راوسته تاسو تجربه کیږي چونکه دا نظام فلریش شوی نه دی اوس فلریش کیږي لګیا دی لکه یو پیرو شو د 3 کال سلور کال روان دي سلورم کال دی روان دي د دې نه پوس حکومت وکړه چې کم ځای کې پکې لوپ هولز یا کم ځای کې نظام سټرنتن کېدی شي مونږ وایو چې هغه شیزونه غلطیانې بیا ونه کوو مونږ یو بهتر طرف ته لړ شو مونږ دا 3 ټیرز چې دي تحصیل ضلع او ویلیج کاونسل یا نیبرهوډ کاونسل د دې 3 وړو تقریبا یو شان کارونه کول لګیو ناله کوسی واغه چوټه موټه کارونه دغه دا ویلیج کاونسل هم کو تحصیل هم کو ډسټریکټ هم کو تحصیل پکې میونسپل هم کو خو موستلی هم دغه کارونه کو مونږ بجای ردی چې 3 ټیر یو کار کوي ولنه چې دا ټیر 2 کو خو دې سره یو خبره برو د انتظامی اختیارات خبرم شوی و او هغه انتظامی اختیارات خبره چې کله رااله نو بیروکراسي دغه نظام مخالف شو داسې ښکاري چې اوس تحریک انصاف د بیروکراسي په لاس کې بلیک میل کیږي او هغه اختیارات اوس اخلي د ناظمینو نه
او واپس ځان سره ساتي. ګوره یو خبره یاد ساته، تحریک انصاف یو عوامي پارټي ده. زمونږ چیرمن پرایم منسټر د هغه اټیټیوډ، د هغه کار، د هغه طریقې کار، د هغې نه دا قوم واقف دی. لکه دا نه دی چې ناڅاپه راغی او چا پیژندنه اوس راغی. د هغه د تیر 15 کال حکومت یې کتلی دی، د هغه زندګي یې کتلی ده، د هغه سټرګل یې کتلی دی، د هغه سټیټمنټ او سټانس یې په شیزونو باندې کتلی دی، انتهایی کلیر دی. مونږ پالیسی میکرز یو، مونږ ورکو پالیسی. دا خو د خان صاحب وینا وه که نه، مونږ هم دا وایو چې دا د خان صاحب نو خو دا ماډل چې دی اختیار به د بیروکراسي نه اخلو، عوامي نمایندګۍ ته به ټیک دی که نه. نو ګوره دا اوس چې کوم ماډل مونږ راوړو دا خو تحریک انصاف خپل ماډل دی، دا خو بیروکراسي مونږ ته نه دی ویلي. په دې باندې مونږ ډسکشنز کړي دي، 100 غنټې پرایم منسټر ځان لا، بیا پرایم منسټر سره سایټ ته، بیا فائنل پرایم منسټر سره، پنجاب ځان له ماډل. پنجاب ګوره پنجاب لکه ډسکشنز دی دا پورې چې پنجاب ویلیج کونسل ته نه و تیار، او هغې وی چې دا یونین کونسل او وارډ دا نظام چې کوم د هغې دی دا د هغې دپاره ټیک دی. تحریک انصاف وی خیبر پختونخوا ټیم وی چې یاره مونږ ته ویلیج کونسل سوټ کوي او مونږ بره چې کوم دی نو ضلع چونکې 2 ټیر خبره وه، نو مونږ چې مونږ تحصیل ته راځو چې مونږ ټول اختیارات تحصیل په لیول باندې کونې اختیار به هغه ته مینیج کول اساني، فاینانشل اټانومي وي، ایډمنسټریټیو اټانومي وي، هغه خپل کار صحیح کولی شي. پنجاب وی چې یاره نه مونږ دا کار کول غواړو، او بیا چې کوم دی نو مونږ ډسټرکټ باندې تل غواړو. په هغې باندې ډسکشنز پرایم منسټر خو په کلیر و، چونکې هغې ماډل کتلی و، مونږ په خپل پنجاب ولرونه کنوینس کولو، او هغې بیا مونږ کنوینس هم کړو، چونکې مونږ فیکټس اینډ فګر سره خبره کوله چېرې دې کولو سره به دا چینجز راځي، دا افیکټیو نوي لیډرشپ به راځي، شیزونه به بدلېږي. مونږ هغې کنوینس کړو او هغې کنوینس کړو، هغې د ویلیج کونسل لیول ته هغې هم را چې یاره ویلیج کونسل ماډل دی بس ټیک دی، او هغې مونږ کنوینس کړو. ډسکشن اوپن دا تاسو لکه زه خو ظاهره خبره چې زه به خپل پارټۍ موقف او دغه یم چې کومه میټینګز کې ناست وو تاسو راینه تاسو کې ډېر انټرېسټینګ ډسکشن وکړو. بیا هغې وی چې ضلع ته ځو، موږ وی تحصیل ته ځو. نه خو شهرام خان زه خپله کنفیوز دا یم چې آیا دا ډسکشن چې کېده دا د دغه بلدیاتي ادارو په سټرنتن کولو باندې کېده که په هغې په کمزور کولو د هغې وزرو کټ کولو باندې کېده؟ ځکه چې څلېرویشت محکمې دیوال شوي اته د هغې نه واغېستی شو واپس. ګوره یو خبره یاد ساته، زما نه اختیار ځي ټیک شو، زه اختیار ورکوم که نه، لکه ما سره د اختیار نو کو زه ضلع له ورکوم زما په صحت څه فرق پوزي، او کو زه تحصیل له ورکوم اختیار خو هم زما نه روان دی، زه ورکوم نو زه به هغه ځای کې ورکوم، هغه ټیر له ورکوم چې کوم ځای کې اختیار زه ګڼم یا زما حکومت ګڼي، زما پارټي ګڼي چې ډېر افیکټیو طریقې سره استعمالیدی شي. دا اختیار د یو انډیویجول دپاره نه دی، دا اختیار د خلکو د ژوندونو کې بهتري راوستو دپاره دی، او څونه افیکټیولی هغه سړی، هغه ارګنایزیشن یا هغه انډیویجول یا هغه پوسټ سره چې کوم اختیار تاسو ورکوئ څونه افیکټیولی د خلکو په ژوند کې بهتري راوستی شي. بل دا دی چې یو کلیر ډایرکشن وي چې یاره هغه سره به اختیار کم کمی. تا خو لا مطلب مونږ هغه ډیبیټ ته ځو چې کوم لا فاینل نه دی، دا خو 2 ټیر کانسپټ نه جی. زه خو د تیر نظام خبره کوم چې څلېرویشت محکمې ډیوال شوې وي، اته ته واغېستی شو واپس. څنګه زه ومنم چې دا سټرنتن کولو کوشش کوي؟ دا خو بیا د کمزوري. ګوره یو خبره دا زه تاسو او نورې به هم ته اغېستې، زه تاسو یو خبره نه داسې دې نه اغېستی کېږي. مونږ دا ګڼو چې کوم ځای کې هغه ته کوم اختیار ضرورت دی به مونږ کوو. زه تاسو له یو مثال راکوم، زه هیلث منسټر وم، هیلث کې د هسپتالونو د پروسس مونږ ډیوالو کو. د لوکل ګورنمنټ د ډسټرکټ، لکه زه به خپل ډسټرکټ خبره کوم، په هغې کې ډسټرکټ ګورنمنټ یو هسپتال له آر ایچ سی له د میاشتې تقریبا 20 رکال یا آی ډونټ نو رکال دی که میاشتې 25,000 روپۍ الوکیټ کړې دوایه دپاره. اوس ما خو ډیوالو کو، ما خو ورکو، هغې افیکټیولی د هغې چونکې سوچ او فکر بدلو، هغې هسپتال دوايان لا هغه شانتي امپورټنس نه ورکو کوم چې د تحریک انصاف د ګورنمنټ بیا هسپتالونو طرف نه پرابلم شروع شو او خلکو کمپلینټ شروع کړو چې جی د هسپتال کې دوايي نشته. اوبویسلی هر ډپارټمنټ ناشته د صوبې چې کمندنو راغي سره یو ویژن دی، یو سټیټ یو دغه ورګي یو پالیسی ورکي او راغي یو پروګرام باندې روان دي. اوس کو زه هسپتال کې ما 8000 ډاکټران برتی کړو، ما ماشينري ورکړه او مریض زی او هغه ته چې کمندنو ډسټرکټ ګورنمنټ دغه نه کوي سی ورته چونکې هاوس نه به بجټ اپروول لري او هرې پارټۍ خپل یو مینیفیسټو دی او ته پته و چې یاره کم چې د بلې پارټۍ و نو هغې کې ښه خلک به پکې دا نه چې زه یو انډیویجول یا ټول اوورال دغه نه کوم، خو یو اگزامپل در راکوم
چې هسپتال له چې کوم دی نو دوایانې نه پوره فنډینګ یې ورته نه کوو. اوس زما دپاره خو هسپتال دوایي پرایورټي ده که نه پکار دی چې پای باندې انویسټمنټ کې لګیا دي. نو هغه ټایم کې بیا موږ ته دا لګېده چې یاره اوس دې له الټرنیټیو ځکه پکار دی کو دی اپروول نه ورکړي او دی پیسې پوره نه ورکړي یا په ټایم نه ورکړي یا اکثر بجټ نه پاس کېږي رایې په وجه باندې هسپتال دوایانې د هغې خریداري او هغې افیکټ کېږي. نو زه خو اختیار ورکوم ما خو ورکړی دی خو اختیار ما د دې لپاره ورکړی دی چې خلکو په ژوند کې بهتري راشي. کنه نو تربیت پکارو په ځای چې اختیار واپس نه تربیت هم کېږي لګیا دی. تجربه دا مونږ چې ایم پی ای زه په دویم ځل شوم ما سره بلا رونه دي هیلث منسټر دی په اول ځل راغلی دی بل نور رونه دي بلا په اول ځل راغلی دي. سو دو تیائی اکثریت دی که موسٹلی ما په خیال مونږ ټول شل تله په دویم ځل نه یو راغلی موسٹلی نوي دي. خبره ده نیت ده خبره ده اپروچ ده پرایورټیز ده چې ستا پرایورټي سری په هغې په بنیاد باندې لہٰذا مونږ اوس یو خو تحصیل ګورنمنټ ته چې مونږ ډیولپ جوړو مونږ به ډایرکټ الیکشن کوو پارټي بیسډ الیکشن به تحصیل ناظم به ډایرکټ الیکشن به بالکل پارټي بیسډ وي او هغه به چې کوم دی نو پاپولر ووټ وي د هغې په بنیاد باندې به هغه راځي هغه سره به چې کوم دی نو پارټۍ د دغه یو پالیسي بل هغه ته به یو کلیر ډایرکشن وي د پله چې دا د اختیار دی دا کارونه دي چاته کولی شي دا کارونه دي چاته نشي کولی دا ډپارټمنټ سي دا ستا فنډ دی دا ستا یو کلیر ډایرکشن به هغه ته وي او هغې کې به هغه چې ناظم نومونو باندې لا کار روان دی بهرحال تحصیل ناظم کېدی شي نوم خو کوډ بیا نی لقب نوم باندې خبرونه چې کوم راځي چې یاره میر به یا نه هغه خو مطلب انډر ډسکشنز دي که نه جي ګوره مونږ یو لا ډیسایډډ نه ده نه ډیسایډډ ځکه نه دی چې مونږ به مختلف خلکو سره پای کې میټینګز کوو کم ځای کې پرابلمز دي کم ځای کې نه دي ناظمین دي سره مونږ میټینګز کړي دي نور به ورسره کوو او ځان به ترې پوهه کوو هغې ته به هم غوږ دو چې په کم لیول باندې څه شیزونه دي چې اچول دي څه شیزونه دي چې نه دي څه شیزونه دي ډېر افیکټیو دي څه شیزونه دي چې افیکټیو نه دي. زه هغه لره 150 ډپارټمنټس کتاب ورکم چې والا دا 25 یا 30 محکمې دي او ته د دې مشر شوې او پکې پر 15 کاله کې یا څلور یا 15 یا شپږ ډپارټمنټس ټچ کوي نور هغه ټچ کوي هم نه. نو هغه لاسې پلنده تړلو څه ضرورت دی هغه اختیار ولا ولې نه ورکوم چې کومه افیکټیو طریقې سره کولی شي. یو دویمه خبره دا ده اکاونټیبلټي نظام به ډېر افیکټیو موږ په دې کې جوړو چې یو کلیر اکاونټیبلټي وي او چې په هغې کې به بالکل چیک اینډ بیلنسز وي او موږ به ګورو چې زموږ فنډ چې کوم د عوامو فنډ دی ټیکس پیرز پیسې دي لاندې لیول ته ځي یا تحصیل ته ځي یا ولیج کاونسل نیبرهوډ کاونسل ته ځي په کومه طریقه لګي هغې څنګه لګي هغې امپیکټ څه دی دغه د احتساب اداره به هغه لوکل کونسل بورډ به وي که نه هغې باندې موږ ورکینګ کوو ځکه چې داسې ویل کېږي چې د لوکل کونسل بورډ هم دا هم وي چې یو ډېره مضبوطه اداره ده او هغه هم د خپل ځان نه اختیارات بل چاته نه ګوره داسې هېڅ خبره نه زه یو خبره بالکل ستاسو په میډیا وساطت سره چینل سره بالکل وایم داسې هېڅ خبره نه په لوکل کونسل بورډ کې شته دا د هغې یا نه بیروکراسي طرف نه موږ ته څه پرابلم شته ټول زموږ ټیم دی زموږ رونه دي موږ چې موږ پالیسي میکرز یو موږ ورکو پالیسي هغې ولا رولز ریګولیشنز لاندې هغې له شکل ورکړي او هغه امپلیمنټ کوي سو لہٰذا دا ټول یو ټیم دی دا او بل دا د اختیار د چا ذاتي نه دی دا د شهرام ذاتي نه دی دا بل یو انډیویجول یا یو پوز ذاتي نه دی دا د خلکو امانت دی موږ سره او موږ به د خلکو د جواب دیو لہٰذا کو سیول سرونټس دي هم د خلکو دپاره دي که عوامي نمایندې دي هم د خلکو دپاره دي سو لہٰذا کلیکټیولی به د خلکو د بهترۍ دپاره کار کوو بجای د دې چې یو سړی خپل ذات کې ونخلي نو داسې هېڅ خبره نشته او انشاءالله یو ډېر ښه پروګرام یو ډېر ښه نظام یو ډېر افیکټیو نظام به انشاءالله مونږ ان پلیس کوو چې کوم نه به خلکو ته فایده انشاءالله. ګرانو کتونکو وزیر صاحب وایي چې ښه نظام به ډېر افیکټیو نظام به او دا نظام به قبایلي اضلاع چې کوم موږ سره زم شوي دي هلته به هم دا وسط لري هلته به هم دا خورېږي او هلته به هم دا نظام راځي د هغې څه تیارې دي او بیا شهرام خان چې وایي چې یاره تحصیل او نیبرهوډ او یونین کونسل نه د هغې اختیارات به کم وي په دې باندې به هم خبرې کوو خو وخت یو ځل بیا موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه به کوو بیرته به راځو تاسو به موږ سره جی ګرانو کتونکو مونږ خبره کوله د بلدیاتي نظام فاټا ته د وسط خو د هغې نه وړاندې مونږ دا خبره وکړه چې اختیار
شهرام خان اختیار به دغه تحصیل د ناظم صاحب سره یا د نیبر هوډ یا د ویلیج کونسل یا د دې سره به اختیار شي صرف لارې کوڅې به پخې نالې به جوړوي او سینیټیشن سیسټم نه جی دې نه علاوه به مور سره اختیاري ان شاء الله هغې باندې موږ لا ورکینګ کوو لګیا یو چې میونسپل سروسز خو به وي سوشل سیکټر هم وله ورکو خو په سوشل سیکټر کې وله کم لیول والا اختیار ورکو څه وله ورکو کم شیزونه دي چې به ډېر افیکټیولی دي کولی شي چې د کم نه به هغه ارګنایزیشن انسټیټیوټس ته فایده د دې له اختیار ورکولو کې او افیکټیونس به څونه ډېري او الټیمیټلی خلکو ته به د هغې نه څه فایده وي چې دا اختیار موږ دوی له ورکو په هغې باندې لا کار روان دی ځکه چې ایکسپرټس ناست دي وایي په خپل دغه کې هر یو انګل سره شیزونو ته ګوري چې به موږ په کومه طریقه باندې کوو ان شاء الله لږ ټایم به پې لګي میونسپل سروسز چې دغې ته میلو شي نو بیا دا کمې کمپنیانې چې جوړې دي خاص کر لا ډبلیو ایس ایس سیز چې جوړ دي تقریبا په 2 ضلعو کې جوړې شي نو آیا دا به ختمیږي که نه دا به کار نه میونسپل سروسز خو په خپل ځای دي دغه کمپنیانې به وي هغې له موږ سوچ کوو څه تاسو څه ګڼئ ځکه چې 15 کاله چې هغې ته ورکړی شي چې د دې دا اټانومس باډي دي او دوی به خپل مطلب دا دی چې ریونیوز به پخپله جنریټ کوي اوس دې وخت کې تاسو څه انالیسس ریونیوز یې خو لا نه دي جنریټ کړي ټو بی ویری آنسټ هغه چونکې کم از کم په کار و چې خبر ډبلیو ایس ایس پي خو چې په کار و چې بالکل په کار دي ډېر شیزونه په خو هغه هم کار ته پرې نه ښودی شوه نه کار ته بالکل کله علاقې ورکړې شوې کله به ترې واخیستې شوې نه داسې نه دی ایکا دوکا علاقې ته اغستي هغه په ګوډ فیت کې اغستي چې جوړه شوې دی حکومت جوړه کړې ده باډي یې جوړه کړه رکار کولو دپاره نو بیا حکومت په نیت کې اوس کوډ نشي راځي چې ما یو شی جوړ کړی او زه هغه نه کله یو چې کوم شیزونه هغه له پکار دي کوم اختیار اول موږ ورکړی دی چې کوم چونکې دا زمانه تیر دغه کې خو بهرحال زموږ حکومت او چې کوم ځای کې لګېده چې اختیار دغه نه دی پکار بل ځای کې پکار دی بل ځای ته به تلي اوورال کانسپټ دا دی چې هغه کاریم کړی دی زبردست کارونه پکې کړي دي خو هغې کې روم فار امپروومنټ دی په هر کار کې چې تاسو کوئ نو هغې کې بهترۍ گنجایش ټول عمري نو ډبلیو ایس ایس سیز چې دي هغې باندې کو په ټول ډیویژن هیډ کوارټرز کې دي یا پېښور کې دی نو د هغې دپاره میکانیزم سوچ کوو چې به موږ کومه طریقې سره افیکټیو کوو او دې سره د لوکل باډي سره به موږ څنګه لینک کوو چې نور افیکټیو شي او دې پکې څه انپوټ پکار دی په کوم لیول باندې پکار دی چې هغې سره شیزونه دا ویلی شي چې ابتدا کې خو به دې دغه شهري علاقو کې کار کوي بیا به ورو دا رورل ته لاړ شي دا هغه رورل ته هم لا نړو ما هغه د پېښور چې کوم اصل کې بل کار دی ګوره هر شي سره کاسټ انوالو دی پیسې انوالو دي لکه هر کار کېږي په پیسو باندې ریونیو دا ستاسو د اولنۍ تپوس چې تاسو کوم خبره وکړه چې یاره دې له ډیولپ شوي چې دوی به سیلف جنریټینګ دغه ارګنایزیشن دوی به پیسې جنریټ کوي خپل ریسورسز نه بیا به په هغې باندې انیشلی 1 ټایم یا 2 ټایم ګرانټ به ګورنمنټ ورکوي بیا به دوی په خپلو خپو ودرېږي کوم چې شوی نه دي خو هغې له نور سپورټ چونکې انیشل دی نه زیرغه وردي دا ځکه چې تقریبا 1 ارب 40 کروڑ ګرانټ دی ته حکومت ورکوي نو دا مزید الګ دی ګوره د هغې چې کم کار دی واټر اینډ سینیټیشن ډېر زیات دی ستاسو په پېښور کې ځان له یو د صفایۍ کاسټ بیا د واټر سپلای کاسټ ستاسو رسټډ پایپس دي ګنده پایپس دي په نالو کې د پاکو اوبو پایپونه بوتلي دي یو فیکټر دی ورسره ستاسو سیوریج چونکې سیټي دونه ډیولپ شوه پېښور ته صرف پېښور خبره کوم اوورال ټول دغه کې دي نو یو وړوکی ښار یا یو سمپل لږ کورونه هغې کورونو په ځای 12 چاته منزلونه جوړ شو سیوریج سیستم نه سیوریج سیستم دی هماغه دی نو دا یار یو کور دپاره یار لسو کورو دپاره یو نالی وه هغه یو کور د پاسه چې 15 کناله یا 10 کناله کول راهي د پاسه 12 چا د بلډینګ جوړ شو پاغي کې سونه چې ګمدن روبو او دغه نکاس کی او مرکز سیوریج نظام دی نو هغه کوم ماستر پلان چې ورته وي یا کوم سیټي اربن ډیولپمنٹ کوم دغه چی پروګرام سټرکچر چې هغه شانتي شوی نه دی خو having said all this لکه اوس خو هم دا نظام د روان وخت لپاره ټیکول غواړي کنه چې کوم خراب دي یا خودي چې نور خو چې کوم جوړیږي چې خو نه خرابېږي د هغې دپاره موږ الریډي کار شروع کړی دی انشاءالله په ټول پختونخوا کې پېښور اوسېدونکي خصوصا ډیویژن هیډ کوارټرز نورو ضلعو کې انشاءالله موږ د بیوټیفیکیشن اپلفټ د ماسټر پلان دپاره او د پېښور ښار خصوصا چونکې دا د ټولې صوبې دی دا یو علاقې نه ټول دې باندې زموږ خصوصي توجه ده زما ذاتي او نور ټولو شهرام خان د بیوټیفیکیشن په نوم خو د پېښور سره ډېر زیاتې وشو ډېر ظلم ورسره وشو
او تیر دل پم تقریبا 1 ارب روپۍ لګېدلې وي هغه بیا هغې خبرې کوو خو دا موږ د فاټا خبره کوله فاټا ډېر امپورټنټ او فاټا کې به دا بلدیاتي نظام د هغې دپاره څه تیارې روانې دي څه ښکاري نه موږ ته داسې سرګرمي نه ښکاري تاسو ځکه نه ښکاري چې هغه لا په بنده کمره کې روانې دي او هغې باندې پلانینګ روم نه ډرایینګ روم کې خو نه دی او ډرایینګ روم نه دی افیس کې دی کانفرنس روم کې به افیس کې به کنسلټیشن شروع دی رفاټا د لپاره موږ دا ګڼو زما ذاتي رائے دا د حلقه بندو مسله ده حلقه بندۍ خو به اوبویسلی په پروینشل لیول باندې الیکشن کمیشن کوي حلقه بندو کار خو الیکشن کمیشن ټایم ډېر لګي جی کال کې خو ماته نه ښکاري نه بای لا زر کیږي موږ به زر کوو ان شاء الله او اوس کې ما په خیال درې څلور میاشتې کې حلقه بندۍ 15 کې میکسیمم به شپږ لګي ادینه په ډېر نه لګي لوکل ګورنمنت حواله سره موږ غیر لپاره ماډل سوچ کوو چې دا زموږ د ماډل د دال ته فټ ان کیږي هغه شانتي کنه لک شانتي راغي د کلچر روایت او راغي رک رکاو او راغي دا کم پخانه سیستم چې راغي مطابق لګونګ ایڈجسټ کو فاین ټیونینګ کو هغه ته مونږه هغه شانتي ماډل ولور کو چې کم د هغه د علایقای چې کم رسم او رواج دی راغي مطابق مونږه هغه جوړ کو زما په خیال ډېر افیکټیو وي مور او لس ممداسي خو لک شانتي الته پکې مونږه تاسو ګټه فرق به پکې وي مونږ د وخت کې انډر ډسکشن دی چې راغي لمونږه as it is دا ماډل ورکو او کنه فلحال خدا ورته سوټ کوي خو معمولی الګ ډیر پکې چینج سکول پکاري مونږه کې دا چینج زیاده تاسو چې دا فرق معمولی یادوي نه دا فرق دا به د سیستم د اختیاراتو په حواله سره یې کنه د سټرکچر حواله سره اختیار خو بالکل چې څنګه په د نور اضلاع کې مثال په خبر کې دی مردان کې دی یا 400 کې دی دا شانتیبال ته ماغه اختیاري پیسې به ماغه شانتي اختیار به ماغه شانتي چې ګرایي به ماغه ضرورتونه بلکې زموږ د خلکو نه براغي دا سټرکچر به تاسو څه غنئ چې څه پکار دی آیا مطلب د نیبرهوډ یا ویلیج کونسل یا ویلیج کونسل ګوره راغي تاسو کو ګوره راغي هغه بیسیک سټرکچر چې دی نو هغه جرګي دي ملکانان سیستم دی راغي لاندې ویلیج کونسل په لیول باندې بیا راغي د ټبرو یا دغه په لیول باندې یو نظام دی زه په ډیر ډیټیل کې چونګه زما په ډیر مایند کلیر نه دی نو هغه طرف ته ډیر ډیټیل کې نه زما خو داغي چې کم طریقې کار دی رک رکاو دی رای کم سټرکچر دی مور او لس همداسې دی خو هغه کې موږ ګورو چې کم شیزونه پکې موږ پارام فټ کولی شو او کم سټپس چې موږ واخلو چې موږ لغون ته کې چینج کوی باندې ډیر فرق نه پریوزي خو دې سره سایملټینیسلی به او ما اگر مطلب اخو نوې ډیسټریکټس دي خو د خیبر پختونخوا څومره پورې ممکن ده چې په خیبر پختونخوا په ټوله ضلعو کې او په دغه قبایلی ضلعو کې په یو وخت باندې بلدیاتي راځي خو به یو ځای راځي به ډیفینیټلی یو ځای ځکه داسې نشي کېدی چې هلته مخکې راشي او دلته وروسته راشي کېدی شي پاسبیلیټي شته چې مخکې راولو خو بهتر به دی چې یو ځای شروع شي چې یو ځای شروع شي یو ځای به ختمیږي یو ځای به کیک سٹارټ په والي نو یو سفر به اساني او هینډل کولو کې به مساني آی کې سړي دغه بني زموږ تیاری ورته شته خو لږ ډیر موږ ډسکشنز کوو دا مختلف خلکو سره آی کې ابلوز سېنیټر صاحب سره یو ملاو شم آی خواهش ظاهر کوم بالکل تاسو یې منې سېنیټر سره ممکنو چې هغه مونږ ته وایي چې کم افیکټیو دغه دی دا غینه واخلو الته یوت ته ډیر زیات دا غینه به انپوټ اخلو راغي جرګي دی راغینه دا خبر امکان لري چې د صوبایي اسمبلی چې کم انتخابونه الته کې کیدون کړي دا غینه رښتو د بلدیاتي الیکشن دا ډیپند کوي مطلب زبر ډیر کلیر دغه ځکه نه کومه چې زبر ډیر کلیر نه اوبویسلی دغه حلقه بندۍ کیږي دا غي په بنیاد بکیږي کې دیشي پروینشل اسمبلی مخکې کې دي شي او ځای وشي ځکه دلته خو موږ اکټ تیارو کنه هلته خو اکټ تیارولو ضرورت نشته پروینشل اسمبلی خو حلقه بندۍ کول دي او راینه پس الیکشن یو خبره چې وختي مونږ کړې و بریک دوران کې مونږ کړې و چې دا نوې نظام چې راځي نه دا به د یو نوې اکټ په صورت کې راځي کنه زوړ اکټ کې به ترامیم راځي په دې معنی مونږ کار کوو چې آیا مونږ په زوړ کې ترامیم کو کنه مونږ نوې اکټ راولو په دې معنی هغه ورکینګ کوي لګیا دي دا کار په شروع دي او یو خبره دام کې د چیرې پټول یعنی د تحریک انصاف د ویژن خبره چې پټول پاکستان کې به یو شان نظام وي نو هغه نظام باندې څومره اتفاق شوی دی او آیا پنجاب تیار دی بالکل جی پنجاب او مونږ خو بالکل یو شان ماډل ان شاء الله جی او بلوچستان اوبویسلی پروینشل گورنمنت اټانومي د 18 ترمیم نه پس نو مونږ ویلی شو پرایم منسٹر ریکویسٹ کولی شي کنوینس کولی شي بٹ اوبویسلی یو حد پورې تلی شي پښکولې خونی شي مطلب راي ډومین دی په سند کې
د پیپلز پارټي حکومت ته نو هغه ته چونکه هغه زموږ ماډل راغله نه ده نو هغه په لا کمنټ نشي کوله یو پر زموږ ماډل تیار شي نو موږ باغی سره ډیفینټلی بیا کینو هغه به کنوینس کو تیار شو ډیره زیاته خبره به خو پنجاب او کې پی به ان شاء الله 19-20 فرق یا به پکی تاسو نه غواړئ د پنجاب د غزوړ سیستم چې هغه ډیر آسان ډیر سمپل خلک وسره یوز نه زموږ دا کمپلیکیټډ نه دی خبره د سیستم د آسان او د ګرا خبره د افیکټیونس ده پنجاب لګوره زه تاسو له مثال راکم موجوده پنجاب کې چې تیر حکومت د نون لیگ یو نظام را روان دی خسړي له خندا ورشي چې هغه وګوري 13.5 ارب روپے اغي دغه لوکل باډیز له بجټ خو درې 17-18 دا فاینانشل ایئر اور مزه خبره دا چې په 13.5 ارب کې 3.4 ارب روپے ډیولپمنٹل بجټ ته او 10.1 ارب روپے پاغه 3.4 ارب روپے باندې خرچه کیږي لګیا ده لکه په دنیا کې به کوم اورګنایزیشن کوم حکومت به کوم نظام به چې ته وابل په ساده الفاظ کې چې 3.5 روپے خرج کولو لپاره ستا پای باندې خرچه چې ګمننو 10 روپے ده لکه دا عقل او یو حد دا بسنګ خو بس هغه چې سپریم کورټ یو دغه او هغه ریکوایرمنټ ولا فولفل کول نو هغه ولا چې ګمننو داسې نظام ورکو چې نظام هغه یو ریسپانسیبিলিټي خلکو لور کړی د اتھارټي ورسره نشته د سند خلک د خیبر پختونخوا ماډل غواړي اې کې مین وجه سره ای مین وجه ګوره ته چې چانه تاسو کې وای تا تاسو راته وکړه دا راته وایا موږ پنجاب کې ودا کې مطلب خپل نور پارټیانو ول چې چا پکې حکومتونه تیر شوی دي چې راته د بلدیاتی نظام لبا 100% فند ورکړي ټول لغټه خبره خدا لګن ته مال اختیار راکې او پیسې نه راکې نو زه به کار څنګه کوم ته مال ټول سره راکا چې دا ټول اختیار راستا شو تعلیم او صحت او دا وغه او اخر کې د روپۍ نه در کوم شهرام خان بي ار ټي ډېر تاریخونه په تاریخونه ورکول کېده چې اوس افتتاح کیږي اوس کولاویږي اوس شروع کیږي او چې کله نوې حکومت تحریک انصاف راغلی ده بالکل خاموشي دا ډوسه توجه نشته بل دا د پیښور ښار د ټریفک نظام د پیښور ښار د ماحول د پیښور ښار د هسپتالونو حوالې سره ټوله د ډسټ دی مرضونه دي د سینې د مارې مختلف قسمه بیمارۍ پیښور خلک یقینا چې ډېر تنګ راغلي زه په خپل دا ګڼم چې زما دا روټ ته زه په خپل زم راځم کله اعتبار ته کله دلته یو خار کې ټول اوس ګرځو نو یو تکلیف شته او بالکل پرابلم دی خو ډېر ریالستیکلی زه دا وایم چې سافت اوپننګ د روډز چې ټرافیک فلو کی اب بای دسمبر وشي ان شاء الله او دغه چې کوم ټرافیک ته اب بالکل فلو کیږي ان شاء الله نو دا هرډلز دنه کو بي ار ټي کې دنه کار کیږي اج چاته نه میټر کی دون ډیر خو چې دنه پکې بهر میټر کی بخو چې ټرافیک فلو کی بلدار چې سافت اوپننګ موږ دا غنو چې شپږ میاشتې به تقریبا ولګي نور به اخلي نور نه دونه به ډیفینټلی نور به لګي دای وجه نه اس شهرام خان آیا تحریک انصاف ای وجه دا ګوره ته موږ په کوالټي باندې کمپرمایز نشو کوله لکه کو زمانه تاسو کوي زموږ دا دونه ټایم په ولګي نو میاش په سیوا والا خو کار ټیکو کا خو دا خبره بالکل د سره اتفاق دی د سره 100% اتفاق دی خو آیا د تحریک انصاف لیډرشپ یا صوبایي حکومت ذمہ داران دا غني چې دا تیر ځل چې تاریخونه ورکول کېدل او دا جلدی کېول کېده دا زیاتې د منسوبې سره نه زه به د پیښور د ولس خبره نه کوم د منسوبې سره زیاتې نه اونستلی په دغه ټایم کې راغې کېدل پاسبل نه جی خواهش و چې زر دی وشي اسانتیا دی پیدا شي خلکو ته تکلیف کم وي نه په بنیاد باندې اپوشټی کو چې یاره زر دی وشي خو ریالستیکلی اپاسبل نه لکه اوس هم نه دی پاسبل زر تمام چې ټرافیک به موږ دسمبر کې روډ ټول جوړ شي نو به پوره فلو کې بشي او مارچ پورې به چې کوم د اینډ اف مارچ پورې به ردې چې کوم د یو سافت اوپننګ کیږي نو کار پکې شته خو بیا ویم چې ډېر تلوار کې کوالټي کمپرمایز نه کو تلوار نه د پکار کوالټي کار پکار دی او یو ټیم دی خلکو ته خول پکار دی چې دوره ټیم کې بداکار خو خار ته به ډېر فائدې ګور انفراستراکچر ډیولپمنٹ پکې الله دې وکړي چې د خار ته او د خار ولست چرته نه چرته خو فائدہ ملو شي خو یو مختصر شان سوال بل کومه شهرام خان د لوکل ګورنمنت د ادارو چې کم اتھارټیز دي لکه پېښور ډیولپمنٹ اتھارټي دا زموږ سره نور هم شته دي ټوله په خساره کې روان دي او زموږ پیښور اتھارټي دا په ګټه کې روانه ده دغه مستقبل څه دی د هغې دپاره تاسو سره څه پلانینګ څه منصوبه
ګوره جی دا د ګورننس ایشو ده د پلانینګ په پیپر خو په پلان ډیر ښه د امپلیمنټیشن ایشو ده دا بالکل دا په ټول ملک کې دا صرف په پختونخوا کې اتھارټیز نه ده تاسو ټول ارګنایزیشنز وګورئ پی آئی ای ته وګورئ نور ریلوے ته وګورئ سټیل میل ته وګورئ دا شانتي عمر دی ملک دا عمده خلک دی او دا ادارې دي څوک هلته ناست دي او دا سرونه دلته ناست دي نو اوس په هغې باندې مونږ کار کوو لګیا یو چې پېښور ډیولپمنټ اتھارټي ډېر زبردست کار کوي د هغې سره ما بل اوس تقریبا یو میټینګ تقریبا 7 غنټې مې ورسره میټینګ یو نان سټاپ کړی نور ورسره میټینګونه نو موږ د پېښور د ډیولپمنټ دپاره د پېښور د خلکو او انویسټرز دپاره خوشحالۍ خبرداره چې موږ دا پلان کوو موږ پلان جوړو لګیو موږ نن هم پای باندې بجټ ډسکشن پای کې موږ کول چیف منسټر نور منسټرانو سره چې موږ پلان جوړو چې را روان 15 کاله کې موږ څونه پیسې په پېښور باندې ولګو چې پېښور کې یو کافی کار پر 13-15 کاله کې شوی دی هیڅ شک نشته خو بل اول ته رسولو کې څونه پیسې به پکاري هر کار به موږ څونه ډیولپمنټ کوو نو هغه کې نو اوبویسلی چې کله پیسې لګي نو جی ګرانو کتونکو ډیره مننه کوو د شهرام خان ترکئ د صوبایي وزیر بلدیات چې موږ ته وخت راکړ یقینا چې ایشوز هم ډیر دي او سوالونه هم ډیر دي او ماته احساس دی چې د ګرانو کتونکو په ذهنونو کې به اوس هم ډیر سوالونه او یقینا چې وخت په وخت په شهرام خان سره دغه سوالونه ډسکس کوو د پوښتنې بردي د وړاندې ږدو دي براغواړو او دوی سره به دغه خبرې کوو او څومره چې دغه نظام خدوخال واضح کیږي نو دغه به هم د مشرق ټي وي د لارې مونږه تاسو به د هغې نه خبرو هم او په هغې به تنقید هم کوو د هغې خامې هغه به هم په ګوته کوو خو اوس د پروګرام وخت هم د اجازت راکړي د الله په امان